یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی قدرمنو هیوادوالو تاسو ته چې د مګړی د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي. عبدالوهاب ظهیر را سره په خپرونه کې میلمه دی. ماشومانو ته د زده کړې چې څرنګه ماشومانو ته زده کړه ورکړو په دې په تاسو سره خبرې اترې لري. دی د انګلیسي ژبې استاد دی، نو هغه چې انګلیسي سره هم زده کړو، اصول یې څنګه دي، له کومه ځایه یې پیل کړو، په دې به هم ورسره خبرې اترې لرو. ظهیر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. ډېره مننه کوم. زه هم د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولو معززو قدرمنو لیدونکو ته، تاسو ته، مسافر صاحب ته، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او الله دې وکړي چې ټول مسلمانان، ټول جهان کې چې څومره خلک دي د دې وبا نه په امان کې اوسي. ډېره ښه خبره وکړه تاسو. دا زده کړه داسې یو شی دی چې موږ یې څومره کوو پای نه لري. ظهیر صاحب راځو دې ته به، اوس چې قرنطین هم دی، وزارت معارف هم تصمیم نیولی چې دوی به د ټلویزیون د لارې نه ځینې ټلویزیونونو ته پروګرامونه ورکړي دي او خپله د معارف ټلویزیون نه هم ځینې خپرونې کیږي ماشومانو ته د زده کړې په خاطر چې هغوی څنګه کولی سي زده کړې وکړي او خپلو دغه چې قرنطین دی په کور ناست دي هغه د مکتب کتابونو ته یې رسېدنه وسي. موږ به هم راځو. زما هم ډېر زیات خوښېږي چې انګلیسي زده کړم مسافر صاحب، او دا چې انګلیسي ظهیر صاحب څنګه زده کړې ده، له کومه ځایه شروع کړې ده، کوم تقسیم اوقات یې ورته جوړ کړی دی، نو په دې په اړه به دوی را سره خبرې اترې لري. دا تاسو ډېره هم زیاته مهمه ده ځکه قرنطین دی، کور کې ناست یاستئ، کولی سئ استفاده وکړئ. یوه میاشت یوه نیمه میاشت تقریبا یوه میاشت وتلې ده، یوه نیمه میاشت به هم کیدای سي یا رخصت اوسو، مکتبونه به بیخي خو د هغوی وضعیت بیخي معلوم نه دی مسافر صاحب چې تر کوم وخته رخصت دي، خو قرنطین به تر دغه میاشتې اخره پورې غځېږي. راځو ظهیر صاحب له دې به شروع کړو چې انګلیسي چې څوک زده کوي کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي. ګوره الکوزی صاحب، نه یوازې انګلیسي، هره ژبه چې که نه د دې د اصول او قوانین او هغه مطلب طریقې چې د ټول یو قسم دي. اول مطلب که وګورو موږ یو ماشوم څنګه یو ژبه زده کوي. کله چې کور کې موږ ګورو، د هر چا کور کې ماشومان دي که نه، زموږ کور کې وړوکی وراره مې دی، نو دا چې کله وړوکی یو خبرې نه شوي کولی، نو چې راغټېده مطلب د دې د محیط کې چې څوک وو، موږ وو، پلار مې، مور مې، د هغې مور پلار، نو دې دا ژبه ټوله داسې د هغې دونه را کاپي کړه. یو مطلب دغه طریقې چې یو محیط نه موږ یو ژبه زده کوو، په خاصه توګه ماشومان. که چیرې مثال یو ماشوم ته د ډېر وړوکیتوب نه یو زمینه مساعده شي، هغې ته کولی شي یو ژبه ډېره په اسانۍ سره زده کړي. ډېرې مطلب که یو بل څوک په یو کال 2 کالو کې زده کوي، هغه ماشوم به 15-16 میاشتو کې زده کړي، ځکه هغه محیط پرې ډېر تاثیر کوي. همداسې که موږ چیرې وګورو لویان چې کوم دي که نه، نو دې دو هم دا محیط چې دی فضا دا ډېر تاثیر لري په ژبې باندې. که چیرې موږ یو ځای کې ډېر وخت تېر کړو، په هغې ځای کې مطلب یو مشخصه ژبه استفاده کېږي، که موږ وغواړو که ونه غواړو، نو هغه ژبه موږ هغې ژبې نه متاثره کېږو او هغه زده کوو. نو یو بهترینه طریقه دا ده چې موږ په یو داسې محیط کې، مثال که غواړو چې ژبه زده کړو، د هغې محیط کې ژوند وکړو. که مثال هسې نه وي که نه، اوس افغانستان دی، موږ انګلیسي ژبه زده کوو، دلته داسې محیط نشته، نو موږ باید داسې ځایونو ته لاړ شو چې هلته د دې محیط برابر وي. مطلب انسټیټیوټونه دي، نور پوهنتونونه دي چې هغوی د انګلیسي ژبې تدریس کولو زمینه مساعدوي، نو هلته لاړ شو، حداقل په هغې صنفونو کې موږ ځان ته انګلیسي محیط جوړ. داسې ده چې بعضې خلک که نه، موږ ډېر لیدلي، راځي موږ ته وایي مطلب ناست یي، وایي موږ نشو زده کولی، او مطلب موږ هم ډېر کوشش کوو چې هغه انګلیسي کې هغوی سره محاوره وکړو، نو هغې دغه کوي، موږ یې نشو زده کولی. د هغې دغه هم په ځای دی، ځکه هغې د کوشش دغه نه کوي، مطلب د یو انګلیسي محیط ځان ته نه جوړوي. بلکل. او دوم یو کله موږ چې سهار وګورو، یو خو لکه تا د ماشومتوب خبره وکړه چې دا ډېر زر زده کولی شي، خو هغه محیط ورته برابرول پکار. اول خو موږ هغه زمینه هم نشو برابرولی، ولې په کور او تر مکتبه پورې که نه، د ماشوم دپاره هم دا ډېره سخته ده. بیا دلته راځم، د ماشومانو په اړه به دا پوښتنه وکړم چې
په کور کې که یو ورور یا یو تورسرې یا یو جنۍ په انګریزي ښه پوهېږي ویلی شي لیکلی شي هغه څنګه کولی شي چې هغه ماشومانو ته یې روښانه کړي او داسې په اسانه یې ورته زده کړي زده خو به یې کړي خو لکه محیط یې همدغه شی چې په کور کې هغه ته یو څوک شته که د مکتب نه راشي هغه څنګه په کومه ټکو باندې ډېر اسانه کېږي ورته چې د کور وګړي هم ترې زده کړي یو څه نه څه هغه د مکتب ته چې ځي ماشومان خو یاسې زده کوي خو هغه لویان چې کوم دي یا په کور کې چې دي په هغو باندې هم لږ اثر وي داسې یو څه طریقه نوي شی زه به تاسو ته دې یو ژوندی مثال درکړم زما یو خوارزادګان مې دي مطلب دغه مې دي هغوی چې دي په کور کې دا تلویزیون ګوري کارتون خو دا کارتون چې دا ټول ماشومان ګوري نو هغې دا کارتون چې دی په انګلیش کې ګوري دا باور وکړئ چې هغې مطلب نه مکتب ته ځي هېڅ چېرته هم نه ځي او چې ته ترې پوښتنه کوې چې هغه انګلیسي کوم چې اساسي دغه دي هغوی کولی شي په جواب درکړي بهترینه طریقه یې میډیا ده کولی شو د میډیا د لارې موږ هر څه زده کړو هره ژبه که مثال مختلف پروګرامونه یې که نه الکوزی صاحب اشاره وکړه مخکې اوس د کرنتین وخت دی په دې وخت کې مطلب دا زما یو نظر دی چې ټول تلویزیونونه داسې یو اقدام وکړي چې هغه د معرف سره هم کومک وي د خلکو سره هم کومک وي او دوی ته به هم ښه وي بهترینه طریقه یې میډیا ده او په کور کې تاسو خبره وکړله په کور کې چې د یو چا زده وي کولی شي چې نورو ته یې هم زده کړي هغه څنګه چې یو وي موږ په درسي ماحول کې یو څه زده کوو یو وي چې موږ یې په عملي کې زده کوو یو شی زه یو دغې ته مې زده کوم یو وراره مې دی ورته وایم چې مثال دغې ته دغه وایي پیپر وایي ورته وایم چې لږ خبره خو دا ورته پریکټیکل ښیم عملي بیا ورته وایم چې دا ماته راکړه بیا استفاده کوم بیا استفاده کومه نو دا چې دی دغه لغت دی په دې مغزو کې ډېر په سمه توګه کېږي بار بار ورته ذکر شي د دې ترڅنګ که موږ دا ووایو سهار چې زموږ لویان دي که نه نه وظیفه لري نه کار لري او نه څه زده کړه لري او که موږ اکثر دا سوچ کوو چې دا تعلیم صرف د دې دپاره نه ده چې یو څوک دې وظیفه وکړي دا تعلیم د دې دپاره ده چې دا پوهه به ورسره زیاته شي هغه ژوند به دې ښکلی شي په کور کې په ګاونډ کې په وطن کې نو لویانو ته څنګه زمینه مثلا زه اوس غواړم چې زده یې کړم انګریزي یا داسې د دې ترڅنګ نورې ژبې زده کومه څه په ځان کې پیدا کړمه چې زه دا ټکي د ځان نه لرې کړمه چې زه یې نشم زده کولی ډېره خبره ده یو اول تاسو اول کې ډېره ښه خبرې ته اشاره وکړه دا که څوک غواړي چې د پیسو لاسته راوړلو دپاره علم حاصل کړي نو دا زما په اند دا صحیح خبره نه ده او هغوی د پکې موفقه نشي ثابتېدلی هغه انګلیسي کې یو اصطلاح ده زه به یې تاسو ته په پښتو کې ویم وایي زه چې په څه پوهېږم هغه یو قطره ده او په څه چې نه پوهېږم هغه یو بحر دی یعنې دا علم دومره شی چې موږ هر څومره پکې مخکې لاړ شو ختمیږي نه دا ستاسو خبره پوښتنه ډېره ښه پوښتنه وه چې څنګه تاسو کولی شئ د چا عمر چې مطلب لږ ډېر وي هغوی څنګه کولی شي چې زده کړي اول خو یو اراده پکار دی او عزم چې تاسو مطلب علاقه ولرئ او اراده وکئ ارادې سره سره تاسو یو ځای ته لاړ شئ چې هلته تاسو ته یو محیط برابر وي او په هغې ځای کې د ښوونکي ډېر رول وي چې هغه تاسو تشویق کړي او انګېزه درکړي او تاسو مطلب په شوق سره هلته لاړ شئ دا بهترینه طریقه ده چې تاسو لږ مطلب یو هفته دوه هفتې لاړ شئ هلته نور تاسو خپله تشویق کېږئ هغې ځای ته ورځئ او بل چې تاسو یو میاشت تېره کوئ یو 4 اونۍ 3 اونۍ تېرې کوئ تاسو بیا وګورئ چې تاسو یو څه زده کړي نو تاسو ډېر زیات تشویق کېږئ نور هم ادامه ورکوئ دغه بهترینه طریقه ده چې مطلب تشویق کړي تاسو او علاقه ولرئ بلکل ښې خبرې ظهیر صاحب راځو دې ته تاسو په خپله استاد یاستئ انګلیسي تدریس کوئ خپله چې کله درس شروع کوئ مثلا که هغه لومړی کتاب بګنر ووایو هغې نه شروع کوئ یا د نورو نه شروع کوئ هغه لومړني کتابونه چې دي چې انګلیسي ترې نه زده کېږي تاسو خپله درس څنګه شروع کوئ مثلا چې وکولی سي شاګرد پوه کړي ښه پوښتنه یو اول موږ کوشش دا کوو چې صنفي ټولګي مختلف ټولګي د هر شاګرد
هغه سطح د زده کړې چې فرق کوي. زما خپله کوشش دا دی ځکه ژبه ده، زه کوشش دا کوم چې هغوی ته اول نه یو انګلیسي محیط برابر کړم. په پښتو او په دري کې زه هغوی سره ډېر نه غږېږم، ځکه که زه ورسره وغږېږم دا انګلیسي صنف چې نه پښتو یو نه دري، اول نه کوشش کوم چې دې سره زه په انګلیسي کې وغږېږم تر څو دې د هغه دویم چې کوم کتاب د هغې ته آماده شي. نو چې کله د اول کتاب ختم شي او موږ مثال یو کافي اندازه یو څه دې زده کړي، نو چې بل کتاب ته دې د امتحان ورکوي، دې ته بیا معلومات کېږي چې دې ښه نتیجه لاسته راوړي، نو بیا نور هم تشویقېږي. څه یې موږ تشویق کوو، څه یې فامیل تشویقوي او څه خپله تشویقېږي. نو دغه طریقه موږ خپلوو. زما یو بله زما پوښتنې سهار چې وي هغه ډېرې ساده وي، نو زه بیا هم بښنه غواړم زه کېدای شي ماته بیا په لاس داسې څوک را نه شي زه پوښتنې ترې وکړم، او روژه د صبر مې نه کېږي. زه او د روژې کې مطلب داسې یو دغه چې سړی تېروي که نه، زه اوس نه هغه مې داسې لکه ډوډۍ ته چې یو لیزان دی داسې هر کار ته داسې عجله وي. زما پوښتنه به دا وي که چېرته موږ دلته وګورو هم سهار به م اورېدلي وي، تا به م اورېدلي وي، زه روزانه اورم. یو چاته وایو په دې زوی د تعلیم وکړه، دی وایي چې زه څه نیک ډاکټر وم او نه انجینر وم او نه د غټ سړی جوړوم. دغه شی چې دغه موږ دلته بې تعلیمه پاتې کېږو، بې ژبې پاتې کېږو، دا موږ څومره د سیالۍ نه غورځوي یا څومره بدامنۍ ته مخه کوي، په دغه لږ رڼا راته واچوي. داسې مسافر صاحب داسې چل دی چې څومره موږ تعلیم ته نږدې کېږو هغومره موږ صلح ته، امن ته او ترقۍ ته نږدې کېږو. داسې خلک ډېر شته، ما هم لیدلی دی چې زامن کار کوي او موږ ورته یو نظر ورکړی چې دا دغه ته ووایي چا چې ویلي څه یې کړي، دغه چا چې ویلي څه یې کړي دی او کار نشته دی، دا چې څوک وایي کار نشته دی دا هېڅ صحیح خبره نه ده. دومره کار دی چې څوک ورته شته نه چې هغه کار وکړي. زه بله ورځ په آنلاین دغې ته مخامخ شوم، تقریبا 2 میاشتې کېږي یو پوسټ اعلان شوی دی چې ښه معاش، ښه وظیفه، ښه راحته، خو هغې ته داسې کوالیفاید څوک نشته دی چې هغه دنده وکړي، وړ کس نشته دی چې هغه دنده ترسره کړي. نو دې کې اوس موږ او ګرځیم نه پسې وبښئ ډېر ګرځیم نه په کور کې نیټ ته ووایه دلته پسې ادرس ووایه وګورځېږه او تا غواړي خو ته د هغې وړتیا لرې تا غواړي او که یې نه لري نه دې غواړي دا کار د پیدا شي په کور کې د تعلیم دا ګټه. نو که موږ دغسې خلکو ته موږ باید یو عامه پوهاوی ورکړو، داسې دولت باید داسې یو زمینه مساعده کړي. دا کلو کې اوس دا دغه ډېر دی، دا مطلب اوس څومره چې خلک ښار ته نږدې کېږي دا تعلیم او دې ته، ځکه د ښار چې دی تعلیم او دې دغې کې مخکې که بالکل همداسې. نو باید داسې دولت معرف یو داسې یو ټیم برابر کړي چې هغوی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې اړه باندې چې څنګه هغوی ته عملي وښایي چې که تاسو په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړئ نو کولی شي ښه آینده ولري. باور وکړئ زه داسې خلک پیژنم چې هغوی ډېر په سخته باندې مطلب خپل علم تر حاصل کړ او اوس دومره راحته ژوند لري چې مطلب هر څه لري په خپل ژوند کې چې د دغسې خلکو مثالونه موږ ورته ورکو عملي، دغسې خلک خپله ورته مخامخ ودرو، دا خلک به تشویق شي. یعنې مثلا که موږ ووایو چې خلک یې په قلم ګټي، په کمپیوټر یې ګټي او موږ یې په بیلچه او زموږ یې په دغه کیتي به ووایي یا کولنګ به ووایي، دا شی به ووایي په دې ګټو او ځوانان مو په بار هېوادونو کې مسافر دي، د مور نه لري، د وطن نه لري، د ژوند ملګري نه لري، نو دا یې ګټې دي که نه چې هغه تعلیم یې نه دی کړی او چې تعلیم یې کړی هغه یې په کمپیوټر او په قلم او په قرار په دفتر کې ایسي ته ناست او هغه پیسې م اخلي او ګټه م ترې اخلي. ښه سهار نو ته به هم پوښتنې لرې؟ زه خو زه درګرځم بیرته په انګلیسي باندې مسافر صاحب. انګلیسي کې چې کله لومړی څوک شروع کوي یا په کور کې که ماشوم ته یا هم په کورس کې یا هم په ښوونځي کې کوم ټکي لومړی باید یو څوک په نظر کې ونیسي؟ لومړی خو که چیرې مثال یو انسټیټیوټ یو کورس یې تاسو ولېږئ د هغې ځای خپل د هر ځای خپل سیسټم وي، نو اول چې کوم دغه دی دې ته د دې نه مخکې چې دې الفبا زده کړي دې ته دا ګریټینګ چې ورته احوال پرسي دا ورته زده کوي چې څنګه مثال یو چا سره دې
خبرې وکړي څنګه یې ښیي دا ډېر اساسي دغه ورته ښیي بیا راځي ورپسې الفبا چې هره ژبه الفبا لري بالکل لري او که موږ غواړو چې یو ژبه زده کړو نو ډېر محدود الفبا وي خو دې یو ډېره غټه ژبه جوړه کړې وي بیا هغه الفبا ورته موږ په یو سمه توګه باندې ورزده کوو هغې نه بعد نور کوم چې ګرامرونه وي محاورې وي خو زه خپله چې څنګه کار کوم زه په عملي ډېر کار کوم محاوره ورسره ډېره کوم او ډېر وخت هغوی ته ورکوم دا صنف ورته یو قسم جالبومه دلچسپومه چې علاقه ولري داسې نه چې صرف درس او درس او درس که ځکه تاسو ته معلومات دی دا هر څه چې وي چې ډېر دغه شي چې له حده ډېر شي له حده ډېر شي یو څوک خسته کېږي بور کېږي خلک که نه زړه یې تنګېږي نو دا صنف ورته داسې برابرو لکه یو فامیل په دې طریقه باندې کولی شي چې ډېره ښه زده کړي او علاقې سره راشي ډېر خلک داسې وي ظهیر صاحب چې د انګلیسي ډېره زیاته مشکله ده مثلا هر چا سره زه خپله څو نفرو سره چې مخ سوې یم یا مو یادونه کړې ده یا وایي چې کورس ته ځو یا انګلیسي زده کوو دوی یوازینې دا خبره کړې چې ولاو مثلا انګلیسي خو ډېره مشکله ژبه ده مثلا نه کېږي چې زده یې کړي باید 4-5 کاله ونیسي دا خبره تر کومه حده رښتیا ده دا خبره خو زما په هېڅ رښتیا نه ده انګلیسي ژبه تر ټولو اسانه ژبه ده او ډېره ساده ده که تاسو چېرته کوشش وکئ په 3 میاشتو کې تاسو هغه خپل مشکلات هر څه ښه صحیح حل کوی شئ محاوره کولی شئ مشکل خپل صحیح حل کوی شئ تر یو څه حده د دې خلکو مشکل دا دی چې دوی 2 میاشتې شروع کړي 2 میاشتې بعد بیا یې پرېږدي بیا 2 میاشتې وقفه ورکړي بیا راشي بیا شروع کړي دا ټول د دوی حسابوي دغسې موږ نشو کولی چې زده یې کړو ځکه هر څه یو خپل کورس لري که چېرته موږ ډاکټر ته لاړ شو دوا موږ ته راکوي وایي دا سمه وخوره که چېرته موږ سمه تعقیب کړو وخورو یو خو موږ ښه کېږو او آینده کې د دې مرض په اړه زموږ وجود مقاومت لري خو دلته دا خلک چې دی دا کورس چې کوم دی دا صحیح نه تعقیبوي ډېر خلک دي باور وکړه چې په اول لاین یا بګنر صنفونه اساسي صنفونه شروع کړي نور صنفیان یو چې هغه ډېر مخکې دي دوی د اوس هم هماغه دویم دریم کتاب کې دي او چې خبره وکړي چې وګورو کاش وای زه هم نه وم تللی نو د دغې خلکو کې دغه چې دی دا دوام چې دی بیا ډېرېږي یا 2 کالو ته رسېږي یا 3 ته رسېږي نو که موږ یو چېرته صحیح درست اراده ولرو هر څه ته هرې ژبې ته نو هغه موږ صحیح په سمه توګه او په ډېر لږ وخت کې زده کولی شو په لنډو ټکو کې یوه ساده پوښتنه به وي اخري زمونږ پښتانه چې انګلیسي وایي یا عربي وایي د دې د تلفظ ډېر ښکلي وي د نورو ژبو که موږ وګورو هغه دا تلفظ داسې نشي ادا کولی د دې وجه څه شی ده انګریزي که وګورو که نه دلته خو مطلب انګریزان ډېر اوس تقریبا د 18 کاله کېږي 19 چې دلته دي او بل سر او کار هم د انګلیس سره ډېر دی ځکه هر ځای ته چې موږ لاړ شو انګلیسي ده هر ځای ته چې لاړ شو او عربي چې کوم دی زمونږ اکثر مکتب کې عربي ده او بل دا قرآن موږ ډېر دغه کوو که نه تلاوت کوو دا یو ښه دغه دی چې موږ تلفظ هم مطلب هغه عربي ډېر داسې دقیق وي تر نورو خلکو ظهیر صاحب ډېره زیاته مننه وروستۍ شېبې دې راځو د یو ځوان په صفت د یو استاد په صفت ستاسو یو پیغام هم اورو زما پیغام چې دی د والدینو ته یو پیغام لرم په خاصه توګه پلارانو ته هغه پلارانو ته چې په خپل اولادونو ډېر فشار راوړي بعضې چې بیخي پریښي او بعضې چې ډېر فشار پرې راوړي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه هسې مطلب فشار چې دی دا نشي کولی چې که موږ پرې چېرته فشار ډېر راوړو دوی نشي کولی هغه یو مسیر ځان ته سم تعقیب کړي نو موږ باید د هغوی هم درک نرمۍ نه کار واخلو ډېره زیاته مننه ډېر مطلب فشار پرې رانه کور مو ودان خوشحاله اوسئ وخت هم ختم شه نو سهار زموږ سره وخت ختمیږي وفا نه کوي همدومره ورسره ټولو نه مننه کوو چې دی راسره پاتې شو ظهیر صاحب نه مننه کوو کور مو ودان خوشحاله اوسئ تر بیا چې در سره یو خپل کور به حبیب مسافر ته اجازت ورکوي سره د سهار هلک وځئ د خدای په امان